ښه راته ګرانه وه. زه ورته په خپو هم پروت یم. ما دا قرآن وایي، زه ورته په خپو باندې هم پروت یم دې ته چې لږه جګړه به یې هم راسره وکړه. دا ما مړه کولې، زه دونه لیونی یم چې دې له به زه په مرۍ غلی کېدم. خو بس خدای خو شته که نه، نو ما پرې هغه تاڼهدار نه یې تپوس وکړي صرف. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپوه یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی. پرون به ستاسو د نظره یو ویډیو تېره شوې وي چې یوه ناوې هغه مړه شوې وي. هغه ټیم کې خبر راشي چې دې زهر خوړلی دی یا زهر ورکړی شوي دي. د دغې خبرې تصدیق ته رسولو لپاره ځکه چې دا زمونږ د علاقې غم دی او دغې مرګ چې کوم دی نو ډېر خلک دردولی دي چې په خوښه واده وشي، د مینې محبت واده په غم کې څنګه بدل شي. هغه کور ته زه رالم او ضروري مې ګڼل چې د دغې دوی مړه خو م وګورو او د دې خلکو دا ظلم، بربریت او جبر خو هم تاسو ته وښایو چې تاسو په دې کور کې داسې کومه خبر راله چې د جینۍ له تاسو زهر ورکول او د جینۍ تاسو مړه کوله. دغه ټولې خبرې ورته په دغه ننني پروګرام کې زه خیم، ثابتو به، په دې به خبرې اترې کوو. په دغه جینۍ په مرګ باندې ډېر زیات خفه یو. د جینۍ کردار هر څنګه وي، د چا ورسره د مرګ کار نشته. دا زه هغه کوټې ته چې دې ته څو ورځې وړاندې جنج راغلی و، څو ورځې وړاندې دې کور ته چې کوم دی نو ناوې راغلې وه، ډولۍ راغلې وه، په خوښه باندې هغه فرنیچر پاتې، دا هغه الماری دي، دا زموږ د هغه خوراکې کپړې، دا هغه یادونه، دا هر څه دي، دا موږ تاسو ته ښایو. دا چې کوم دی کتونکو، دا هغه د الک ټوپۍ چې دی ورته دغه کړې وه، دا سیرې دي، دا هر څه درته ښایو چې ژوند دغه دی. د څو ورځو د واده دغه دی، خو پرون پکې دا خالصه راغلې ده، نو هر څه لږ ما تاسې ګډوډ ښکاري. دا وګورئ دي، دا څېرې، هغه یادونه، هغه د مینې ډک واده، هغه بندنونه، هغه وادې په دغه کمره کې د دغې ښځې او خاوند، او بیا هغه جینۍ ښکلې شهزادګۍ، زمونږ هغه بچې، هغه بیا مري. ډېر افسوسناک مرګ دی. په دغه کور کې موجود یو او د دغه کور چونکې غربت دی، دغه دی، دا دلته کې به څه وي، دغه بیډ چې کوم دی او دا فرنیچر او دغه سامانونه دغه وي، واشنګ ماشین، هر څیز دا تازه تازه پروت دی. په کمره کې فرش نه وي، دوړه چې کومه ده راځي، دا دوړه ده، خو تاسو ته هر څه لږ داسې دغه ښکاري، نو دوړه ده. او بیا واده چې کوم دی د مینې واده، نو منټلي ما ته دا پته لګي چې دا کور والا هم نه دی تیار او هغه کور والا هم نه تیار دی، ځکه دا کور والا هم نه دی تیار، هغه کور والا هم نه دی تیار چې د هغوی خوښي وه، نو هغه الماری کې نه شیشه په نظر نه راځي او دا خوره خو ده، دا خو به ضرور چې کومه ده بره روځي. خبرې اترې به کوم د دغه کور د خلکو سره چې دوی څه وایي، دا ټولې خبرې تاسو سره شریکو زموږ سره. ګرانو کتونکو، په داسې واقعاتو کې د خواښې نه ډېره لویه ګیله کېږي. خواښې خو خپله لور چې کومه ده په تړله کوڅه کې ورکړي، زه په پروګرام کې وایم، او د کور کې چې څه ویني نو هغه لور لوړي، خو چې کومه لور یې کور ته راشي نو په هغې ظلمونه، بربریت او جبر کېږي. نو د هغې خواښې سره به خبرې اترې کومه چې ستا د وړاندې ستا انګور هغه مري، تا ته په اعتراض و چې د دې زوی دې خوښه وه او په خوښه باندې دا واده وشو، نو دا خبرې را سره شریکې کېږي. بیا داسې کار و چې دوی خپلو کې د بچپن نه دې په ځان راوړلو خوښه یې وه، دی هم خوښه وه، د ما د دې زوی هم خوښه وه. د دې نه یوه کشره خور واده ده، د هغې ښه غټه لور هم ده، دا د عمر نه لکه ډېره وه، خو ده ته ډېره ګرانه وه. دا ماشوم زوی مې و، دا مور یې، پلار یې، روڼه یې، دا بیا ټوله ګاډو کې به یې ګرځو. بس بیا ما داسې کار وکړو چې
دغه ما ویم قرض یو ته بل ته دی به وی ما ورکه دی دارو م خوړلي وو مخکې د سپږو دارو پلار یې وی چې دی وی کړه چې هغې خبره خو واضحه وه چې دواړو یو بل خوښ وو او په خوښه وشوله ډېر زیات یې خوښ وو اوس بیا ویډیوګانې مو ګورې زوی مې دقه دی راغی مړ کېږي ورپسې سر پې دانه دانه پړسېدلی دی ټکورونه ولې ورکوم ځان ورپسې مړ کوي دي دواړو یو د چا سره به په موبایل خبرې کړې وي لمبرو د وی مورې وي چې دی نو ما وي د دې شهناز په موبایل کې دوه لمبرې دي ما د څلور ځله پرې راغلي دي هغه خبره به درته دی په خپله وکړي خو زه راته خپله خبره کوم چې دا کلام پاک پروت دی دا داري خوړلي دي او صرف دې کټ کې ناست وم پیشترې ساګ مې پاک زما شوګر دی بلډ پېشل مې دی زما ډېرې بیمارۍ دي دا نوک مې څخه شوي دی خو ما سره یې ډېره مینه وه د دې انګور ما ډېر انګور یعنې ډېرې خو د دې په شان مې نه ما سره هم ډېره مینه وه او چې ننوته بس د دې د بار راغې ده ورته وی دغه شان ما څه چلو شو ما مې دا زوی وموښه یو دوه درې غوزاره مې ورم کړل ما یې ولې ویم وی دې مورې وي په موبایل چا سره خبرې کړي دي ما وی ښې کړي دي ما سره یې صفا خبرې درته کوم همداسې مې ورته وي ما یې ښې کړي دا زوی مې وموه ورته مې ښې کړي دي بس خبره وه ختمه شوه خلکه چې په عمر رالل وي زمونږ بېعزتي وشوله زما د وړاندې مو وښلې ده مونږ یې راوشړلو مونږ یې دوی چې په عمر رالل مونږ ستړي مه شي هر یو شی متاو کو ښه خو شه چې ورپاسې دا مور یې ډارک لاړه او چاچي یې وه او اول به یې وي دا چاچیګانې کور ته مه پرېږدی چې څنګه مونږ ورلو کوټې ته دوی زمونږ نه ستړي مه شي وانغېشتل صرف لور له لاړل او بس دې ته یې کریټونه کېښودله او د هغې ورته یو دوه کریټه امرود یې راوړو بس هغې په خپله خوړل ځان ته یې پرې کړل په مونږ یې سلام کلام هم وانه چاو او به ډارک ووتې او لور هغې انګور ته مې شیطانتونه وکړل انګور مې دونه زیړه شوه چې هغې له ما چې څنګه دوی ووتل ډاکټر راوسته د معدې معده مې بنده شوې په مې تبه راوسته وي تاسو ما له سرپ رالی وي تاسو نه هغوی سره ستړي مه شي وکړل نه ښه نه بد زما دا خو د ومې خبره وه زه دوی ووتله بیا هغه وایي چې یاره وخل ټکول دا زهر چې کله خوړله دغه ټیم کې تا پیشترې ساګ دغه کو څو شو تا ته څنګه پته ولګېده چې د ویې خوړلې ساګ یې راوړو نو چې ساګ یې راوړو نو هغه مونږ پاکو بس دا پلار یې را سره کېناسته زه ما خوښ یم بس مونږ چې څنګه دغلته کېناستو کرته ده ماته چغه وواله وی شهناز چې ده نو دې وی مورې وی شهناز دارو خوړل هله مورې وی شهناز دارو خوړله چا درته وویل دې زوی مې راته وویل دا زوی دې موجود و دې بارو که نه دې ځای کې بارو یاله مور د بوتل وی داسې نیولې خولې ته وایي چې بوتل یې دا د زخرو یادوي چا راوړې وه ورمنډه کړې دی د کوره راوړې وه دې نه مخکې خوړلې م ده راپورټونو کې 400 کې هر څه کې لیکل پراته دي د دغه یې لکه دا کم سره چې په موبایل کې خبرې وکړې نو بیا چې داسې کار وشو چې ما خو دا کتونکو دا مور وایي چې دا د ویې چې کمره ځان سره د کور نه راوړې ده هلته د ترې لور پې ګواه ده دې پلار یې پرون 400 هسپتال کې ووې چې او دې مخکې د دې شاکر په سر خوړلي دي چې دله نه ما وي چې زما د زوی خوښه او زما د ده خوا ما سره خو نه وده کېږي نو ما زوی له واده کړه ما یې پرېږده ښه په خوشحالۍ ما ویم زه به قرض دیګونو پیسې ما اوس هم نه دي ورکړې 3 دیګه ما هغوی له ورکړي دي او 4 دیګه ما له قرض پخ کړي دي قرضدارې پرون هم راغلی و خلکو وی دا چې د دې د مرګ پر خلکو ورته چې هغوی کره قیامت دی او ته پیسو پسې رالې یو بل نه مې قرض ما زما به یا زوی غلط قدم اوچت کړي یا به دا جینۍ اوچته کړي چې یو بل یې خوښ کړي نو زه به یې وله وکړم او ما ته ډېره ګرانه وه زما لور به تر ننه پورې دا د الله کلام مې ښودرې چې دا کلام دارې د زوی سره مې دارې ما پرې سر تاله واله کړي د دې مرضه دې جوړه نه شم چې دې ته ما به 12 پورې به دوی کوټه کې ږدو ما به اواز هم نه ورکوم ما به وي چې زما دا زوی ورسره خوشحاله دی او دا خوشحاله دي دی ماشوم دی زه خبر نه وم چې شهناز به ما سره داسې کوي چې څنګه مې هسپتال ته یوړه چې رزړ هسپتال ته بیا مې دې هسپتال ته یوړه بیا مې دې هسپتال نه رزړ هسپتال ته رزړ نه هم 400 ته یوړه بیا هم پېښور ته یوړه بیا چې دی نو د دې د مور دلته ولاړه ورهاله مورې دې زوی مې پلار ته رنګ وکړو بس پلار ته یې وله رنګ وکړو وي دې دارو خوړل وي ماما وي دې لور پسې دې راشئ مخکې خبرې کولې ټولو خلکو سره اوس خو دې نه کوي که نه وي اوس خو زما ښځه شوه نو دا پلار یې رانغی او مور او ورور یې راغی صحیح ده دغه خبره وه ښه ستاسو نوم دی شاکر الله شاکر الله ستا عمر څومره دی زما 15-14 کاله 15 دې دا دې څومره وخت نه خوښوه یاره دا مې ډېر وخت نه خوښوه بس ټیکسي میکسي به مې کوله دا کومه لیک چې دې سره و لکه دا وایي چې داسې چل دا کومه لیک ته یې چې رنګ کړی ده نه یې د ما لمبر اغوښتي وو نو به دې ما ته رنګ مینګ کوه مینګ پېښور ته کړی وړه چې پېښور ته م کړی وړه
بس بیا به دې ما ته رنګونه کول ما ورته موبایل بند کړو چې موبایل ورته ما بند کړو چې دلته رالو بیا به راپسې دغه ګرځېده را ګرځېده به راپسې بس بیا د ما خوښه شوه چې د ما خوښه شوه بس بیا ما مور دې ورلېږله دوی به ورته کله یو بانه کله بله بانه ښه په مینتونو په دغه مور پلار مې موله ګاډو کې ګرځول هر څوک به مې موله ګرځول او ور څه مې موله ورکولو بس بیا یې دوی جرګې مرګې پې کولې ور یې کړه وله چې وله یې ورکړه نو بیا داسې کار شوی و چې زه بله شپه تلم دغه ته ما سورلی وکړه زه ټکسي کومه نو ما سورلی وکړه نو دې له ما خپل موبایل ورکړو ما د پلار هغه موبایل یوړو ما ویم که څه دغه مغی زه به ناوخته راځمه نو بیا ما ته رنګ کوه نو دې وی صحیح ده دې ته ما رنګونه کولو د اوږده وه دې ته ما رنګونه کولو چې دې ته ما رنګونه وکړل نو راپاسېده ما ته وي بس وده کېږم ما ورته ټیک ته بس زه لاړم دې ما ته وي بس صحیح دی سم نشته وي بس زه لاړم ما سورلی وړه پېښور ته بیا څه 2 بجې وې چې دې ته ما رنګونه کول دې لمبر نو شو دې ما ته ور بند کړو د کوټې ور یې بند کړو چې رالم په کړکۍ مې دې نه مې کمبل دې خوا کړه راپا مې سوله چې راپا مې سوله بس هر څه مې وله ښه روټۍ موټۍ وخوړه خو ویده شو بس سهار چې راپاسېدو جمعې ورځ به بس ما ولامبله زه مونځ له لاړم چې رالم دې ما سره خبرې کولې نو ما موبایل چې دې نه واخیستو موبایل راکړه دې نه ما موبایل واخیستو نو په ډیل باندې هغه زما چې په دې کال کې موږ نو کړی کوم ملک چې ورسره خبرې کولې نو د هغه لمبر پې پروت و د پاسه چې لمبر یې پې پروت دي ته ما ویم د هغه لمبر پې پروت دی نو دې قرآنونه او قسمونه یې خوړل چې دا چل دی واغه چل دی بس ما ورته ټیک ده نو بیا یې وی چې دا بله خاوند تا سره لاس ښځې تا سره لاس نه یې میلاو کړی د غالق ښځې نو ما دې دغه تپوس کړو نو ما وی ته د هر ورځې تپوس نه کوې ته دغه ته د شپې 2 بجې تپوس کې چې زه ورسره نو ما دې دغه تپوس به دې ګډې وړې خبرې غلطي ده خبرو کې بس بیا وله ما پلار ته رنګ وکړو پلار ته چې مې وله رنګ وکړو ماما یم دغه شان مې مخکې خو به یې زه سره خبرې کولې ټول سره به یې خبرې کولې دغلته ویم تاسو خو ښه پته وه نو یم اوس خو ما وکړه بس اوس خو یې دا دغه پرېږدي که نه ما خو دا څه د پاسه واغېسته تا ته موبایل ولې نه اخېسته موبایل دې سره نو د ما موبایل و سره ستا د موبایل نه یو پیره کال وکړو تا پې به بیا شک وکړو شک نو که نه داسې کار و شک پې مې ونه کړو ما ویل پلار ته رنګ وکړو ما ورته ماما ویم راشي ویم 4-5 رنګونه به اوس هم کړو مخکې چې څه کړي دي بس هغه پرېږده ویم ته رایې ته ورته صرف نصیحت وکړه نو دې ما نه موبایل راښکو مور ته وایي چې دوی خلکو به یې تړلی او دغه کوي نو بس ما وی ټیک ته بس بیا ما ښه رضا شوه را سره ښه را سره ناسته وه چې ښه را سره ناسته وه زه ووتم چې مونځ یې ورله ما ګلونو ته اوبه اچولې ښه را سره ناسته وه بس دقې کې اواز یې وکړو ما خوا کتل او دقې کې اواز وکړو بس وي داسې وګوره بچې شاکره او په خولې ته یې د وایي چې ما څنګه په غېږ کې ورمنډه مې کړه بچې څنګه مې د ویښ وویشته بس بیا ما په غېږ کې یوړه دې نه سروآباد هسپتال ته یوړه سروآباد هسپتال نه د رزړو هسپتال ته یوړه د رزړو هغې نه چارسدې ته یوړه د چارسدې نه بیا پېښور ته یوړه دې پلار ته وله ما رنګ وکړو چې مور او پلار ته مې وله ورور ته مې وله رنګ وکړو ما دغه شان چل ویم ډاکټران وایي چې راشه دغه دی دا چې لکه هغوی مور او پلار وله راولې چې ما ورته دغه شان ووي نو ورور مې درغلي کوڅې سره یې ماشین ایښی دی چې موږ به د خور تپوس کوو هلته کې هغه تاڼهدار هم ټول وو نو بس ما ورته ټیک دی چارسدې ته مې یوړه تاڼهدار چې څنګه راغی نو ورته یې وي دا جینۍ ویزا کړی ما ورته او نو وي دې ته یې ښه کنځل هم وکړل ښه یې ورته وي شکل ته وګوره بیزو وي تا وي دا خو موږ ستړي کړو موږ ورته غلط دی خو موږ ورته لکه دې موږ ته څه پته وه چې یو مخکې مو 2 ځله خوړلي نو موږ ورته سم دی نه خو دا ډاکټر نسته دی د هغه سره یې پرچې دي هر څه دي نو دې مخکې هم دوايي خوړلې دې 2 ځله مخکې مو خوړلې وه هغه تاڼهدار سره ستا دپاره یې خوړلې وه نه زما دپاره یې نه وه خوړلې پته نه چې څه دپاره یې خوړلې موږ ته تاڼهدار وي دا تاسې خو د واده دا دومره ورځ وشوې نو تا ته خو د مینې او د شک او د شکوک شو خبره خو پته لګېده تا چې دونه په خوښه کړې وه په ټکسیانو کې به دې ګرځوله دومره مینه دې ورسره نو د مینې باوجود چې کوم دی نو ته ورته یې همدا ستا د موبایل نه کال کوي که نه نو ستا د موبایل نه خو چې کال کوي نو شک خو بیا نه دی په کار داسې نو مخکې ورسره موبایل و ما ته ووي ما وي بس ما هر څه پرېښودلو ما وی ټیک ته بس ما ورته ویم هر څه پرېښودل دوی اوس په دغه کې دا خبره کوي چې دی ولې په مرۍ غلی شوي دي زه ولې په مرۍ غلی شوي یم هلته چټۍ شوي دي هر څه شوي دي پوسټ مارټم یې وړې ده بیا هم پرې دغه کوو هلته یې ټولې څیرلې ده ټولې یې شلولې ده هغه پکې شته دا چټۍ دا د پوسټ مارټم راپورټ دی په دې کې لیکلي چې دې زهر خوړلي دي او دوی وایي چې دې ولې په مرۍ غلی شوي دي هغه تاڼهدار سره مخکیني رپورټونه هم پراته دي هر څه ورسره پراته دي او هغه وایي هغه سره رپورټونه مخکیني هم پراته دي دونه کنځلې او دونه وینا یې ورته وکړه هر څه یې ورته په هسپتال کې وکړل ورته یې وي تا وي مخکې د چا دپاره خوړلي وي اوس خو یې د دپاره حتی چې دومره خواري وکړه د دې دپاره که نه چې دې ټول خاندان ته په ګاډي کې ګرځو دومره مینه دې ورسره واده وشو نو بیا خو د چې چا سره مینه کوي نو د هغې د وړۍ وړۍ خبرې ځان ته نو درې ګرانه وه درته نه وه ښه راته ګرانه وه زه ورته په خپو هم پروت یم ما یې دا قرآن وایي زه ورته په خپو باندې هم پروت یم دې ته چې لږه جګړه به یې هم را سره وکړه
دا ما مړه کولې زه دونه لیونی چې دی له به زه په مرۍ غلی کېدم خو بس خدای خو شته که نه نو ما پرې هغه تاڼهدار نه یې تپوس وکړي سره به ورته یې ویې دې مخکې څو ځلې هغه ته یې په خپلې ویما وخوړه ویما خوړلې ده هغوی بیان راغلی او د هغې بیان هر څه راغلي اوس یې پلار دقه و چې دی ولې په مرۍ باندې غلی شوي دی د چرسو په بوډرو کار کوي دی ولې په مرۍ باندې غلی شوي دی غالک هم ټول خلک څو خو د رښتیا نه دي خبر که نه ټول خلک وایي ده مړه کړې ده نو زه ولې په مرۍ باندې غلی شم جنازې له یې ورته نیم پرېښې او دوی وي تښتېدلي دي په هغه ورځ باندې ما په غېږونو کې په هسپتال کې ګرځولې ټولې شپې مو تېرې کړې دې ځای نه مې په غېږ کې وړې ده هسپتالونو کې مې ګرځولې وي دې تښتېدلې دي زه چېرته هم نیم تښتېدلی وم دلته یم دا ټول مینې جنازې ته یې نیم پرېښې دغه ته یې نیم پرېښې دلته یې چا نیم را پرېښې مشینان نه بسې ګرځئ د شپې مې وبسې پلار بسې ولې ګاډی راوستو ما وی صرف دونه ولې راشئ چې ویې وینئ چې صرف یې ووینئ هغوی د ډاکټرانو وی تاسو راشئ نو چې ویې وینئ چې لکه دا لور دغه ده تاسو دلته 11 بجې د جنازې ټیم کې خو د هغوی 2 بجې او موږ له یې نه راکولې موږ ته یې نه پرېښود تماشې او ټوپک یې راوړی وي ما بس اوس هم ګرځئ هغه تاڼهدار چې موږ ته به خپلې ووي وي دې مخکې هم د دې نه مخکې 2 ځلې وي دوی خوړلې نو هغه یې په کور کې د دوی څه کول چې دا تا ته ښه پته ده چې یاره دا اوس چې د بریکیس کې پرته وه دا چې د بریکیس نه یې راغشتې وه نوې ډبې وه په هغه شاته او ځان ته په دغه میز باندې دغه ګلونو کې چې د مخامخ ما شا حصه کې سره اړه وه نو چې ما د دې څنګه ووي شاکر او به شاکر سره یې خولې ته وراړلو ما ولې ډېر تعلقي ګوتې ووالې ښه کور ته بتله راتله کور ته ما بوتله ما به سره شپه وکړه ګاډي کې دغه دې خلک ټول ګواه دي زه به ما به سره شپه وکړه ګاډي کې به مې راوخېږو را به مې وسته او پلار یې وایي چې زه ناست وم او خپل نه هغوی وایي چې خپل خپلوان ترور بچي یا خپل خپلوان چې به څونه تلل نه دوی بند کړي نه ټول راغلي دي زما دا قرآن و چې ټول راغلي دي ټول راغلي دا ما بوتلې ده دا چې ما بوتله نو دې سره به ما شپه وکړه نو سارې به مې ګاډي ته راوخېږو را به مې وسته نو دغه دا چې دې سره ما شپه وکړه ښه پلار یې وي چې موږ به که رابلې شپه لاړو چې موږ به که رابلې شپه لاړو نو دوی زما مخکې لکه وواله په مخ یې ته 3 څپې نو د چا به اولاد مخکې به چاله څوک ډب ورکړي چې دی له ما 2-3 څپېړې ورکړئ په ګاډي کې مې ورسول بیا مې دم دا قرآن و چې په ګاډي کې مې ورسول کور سره مې کوز کړل جامې یې نه شوي جامې یې ولې ورکړې وي دا رالل ته ووینځه هغه مې ته جامې مې ته راواچتې ټیپر هر څه یې راکړل او دوی وایي زما مخکې وواله وي موږ یې راوشړلو څونه ورته ګرانه وه هر دونه راته ګرانه وه چې په خپو به ورته پرېوتم چې په خپه به شوه او دا واده څومره وخت کې تیار شول ته هغې هم ضد کوو چې زه دې کوم او دلته کې هغې هم ضد کوو به دلته کې ما دونه قرضونه کړي دي که نه چې د دې ګاونډیانو ته ټول ته پته ده اوس هم رابسې کوڅو ته راځي دونه قرضونه مې ولې کړي دي ستا زوی دی جی څه دی نوم دی مجیب الرحمن مې نوم دی جی او داسې کار دی چې دا د ده خوښه وه زما د دې زوی د دې په سر باندې مونږ ډېر دغه واغېستل او ځان ما قرضدار یې کړو ما زما زوی سره سار هلته ګیر شي یا دغه شي یا څه مسله جوړه شي ما په دې غریبۍ کې دله واده وکړو ده ورسره پرون څه چیړ چپاړ کړی دی با دې دارو خوړلي دي دا دارو مخامخ پراته دي بل چې هسپتال ته مونږ لاړو د دې د پلار پسې ما 2-3 کسان ورولېږل په جرګه باندې چې ته دې هسپتال ته راشه او ته کښېنه ستا لور د ګوره مونږ هر څه دا دې کوو پیسې مونږ لګو جي خو ته راشه لږ دی نه راته ده کسانو ته به جواب کې وي چې راځه چیرې باندې څکم روټۍ باندې خورم خو نه ورځم جوړه یې بوتلې ده او جوړه به یې راولي نو دغه خبرې مبرې ځي خو دا ته ووایي چې دا خو چې سار ورسره پرون ورسره ده جګړه کړې دا واقعه خو پرون نه بل پرون 1 بجې نه مخکې ته او جی د جمعې پر ورځ د جمعې په ورځ دا دومره وخت خو هغوی وایي بیا موږ نه پټه په سټټ ساتله کله یو هسپتال ته ورپسې لاړو کله بل ته ورپسې لاړو موټر کې به هلته موټر سپیشل وکړو پېښور ته لاړو روغ وایي جي دي ځکه مور او ورور ولاړو چې کله یې زخر وخوړل مې مور ته وویل چې د جینۍ هم زخر وخوړل راځئ ما سره هسپتال ته لاړ شئ زه یوازې یم جي ما په غېږونو کې وړې ده ګرځولې مې ده ما به پیسې هر څه ولګول دا ملګري را سره دې مې که یو مې دا رور کو او پلار له مې ورپسې راولېږل مور ته مې ویل یو 14 رینګونه وکړل موبایل مې کړی که چارج د لاسه بند شو او دوی نه راتلل دوی دقه ضد راټینګ کړو چې موږ به تاسو سره ګورو او موږ به تاسو سره مړي کوو او موږ به ډزې کوو او موږ به دا کوو او موږ به کوو او کور ته به رانه څنګه راځئ دلته ته ناست یو خو ته دا وایې چې د ډېرې تحقیقات وشي خو چېرې موږ غلی وو موږ کې دغې وو نو تیار یو تیار وو جي بالکل دا سټ درانه پرېږي جي زموږ د رزق درک نه لګي قسم موږ کولې چې څه لپاره چې بیا مړه کوله زه اوس هم قرضدار یم ما بس یو ځي او بل لا ځي زما حیثیت دی دا زما کور دی ښه دوی پولیسو سره یې بوتل په ګاډي کې دا موږ ناست یو دا زه او دا زما زوی دا کسان مو بس رالیږلي دغه دي دوی مو بس رالیږلي د شپې د هسپتال نه
زه ورپسې په خپله راغلی یم خو ما پسې خو بیا ډایرکټ تماچې او ټوپکې راواغېشتې دوی پسې راغلي دوی پکې راولې صحیح ده او دا څه چلو صاحب ته دغه ټیم کې خبر شوې ډاکټرانو څه وی چې دوی ولې زهر ورکړي صحیح یو سلیمان جی د رټ کورونه ما ته پولیس والا وی یاره یو سل ځله ته وی لاړ شو مور پلا ولا راوله موږ بیا مخ اخره کې راته یاره مور پلا ولا راولې خو نه په ټیکسي مې ګاډي رونی وو د 400 نه او نس خان ځای په رااله مو پسې را پلا مو لرويس روډ مو لرويس لکه یم غوي پر زمين د مخالار شه دا لوري لا سخت نه راغنه لا بس ټریبونر ته چالو دی وته ما ته به جواب کوي چې ګورم ما ته ګورم بیا ګورم خو موږ سره لاړ شو وینه مور خزر ما روانه کا وینه ګورم موږ روان شو موږ ګورم په دې کې اوس نه کیږي ایسای ولادي خبر غوایان دي دغه په سره لګا ولا د منت جوړه چې دا غوي راول خو دوی ما سنې درېږي صحیح اوس هم بیا صحیح ده ګرانو کتونکو قبل از وخت زه څه نشم ویلی دوی وایي چې میډیکل رپورټ راغلی دی او هغې کې وایي چې زهر یې خوړلی دي اوس دا زهر ورکړی شوي دی او که نه خوړلی دا به د پولیس د انویسټیګیشن نه د تحقیق نه پته لګي خو دوی دا خبره کوي چې تحقیق دې وشي خو چېرې من کې وي نو زه سزا ته تیار یم نو زما به ټولو خلکو ته داسې خواست وي چې تحقیق پکار دی خبرې په خبرو ختمیږي نه چې منګه په جذباتو کې راشو داسې یو اقدام اوچت کړو چې وروسته پې بیا ستومانه یو جینۍ وه په خوښه یې واده کړی لاړه د ده زه دغه غلطي ګڼم چې موبایل هم وله ورکې په موبایل هغه خبرې هم کوي وجه دغې نه راغلې ده چې دې ورته وایي چې ته نورو سره خبرې ولې کوې او د رشته دارو سره دغه ځای کې چې کوم دی هغې ته صدمه راغلې ده او دې بیا دا وایي چې د هغې په وجه باندې دی دا زهر خوړلی دي او دا زهر دی ځان سره په دې کور کې څنګه ساتلی دي خو ده په دې حالاتو کې دی وایي چې مې پلار ته رنګ وکړو د دې مطلب دا دی چې ده ته ښه ګرانه وه او بلکې دا ووایم چې دې ته ښه یارېده په خپله یې ورسره خبره نه شوې کولی نو پلار ته یې ولې وویل چې یاره ماما دا دې خبرو نه دا مقصد داسې راځي او هغه دغه وایي چې زه ورته په خپو هم پروت یم ولې مینه او عشق دا خو منع یې که او دا واقعي د عاشقۍ یو لوی داستان دی خو عاشقي په لږو ورځو کې کوم ځای ته لا ورسېده په مړي بدله شوه یو لوی غم داستان یې پرېښودو زه به د کلي علاقې خلکو ته وایم چې دې کې رامنځته شي او دې کې خبرې وکړي خو لاړله چې مزید دې کې داسې څه ونه شي چې نقصان پکې وشي نو دې چې کوم دی نو مړی ونه لیده مړی دی ونه لیده راشه لږ دې خوا کنه صاحب ستاسو نوم دی؟ جی السلام علیکم ما جی اختر علي نوم دی او زه د دې جینۍ چې دی نو د دې هلک ته طرف ته راځئ چې دا کومه رشته شوې دی هلک ته طرف نه بس دا زما د اوښې زوی دی د دی رشته دار یم خو پرون چونکې دی باندې الزامات ډېر زیات وو او دی پسې چې کوم دی نو لکه هغوی ګرځېدل ټوپکې تماچې ورپسې ګرځولې بلکې زما دا اوښې د دا ګوته چې کوم دی نو کرک شوې ده دی په بازار کې راګیر کړی ګاډي نه کوز کړی دی 4-5 کسانو والی دی د 4-5 کسانو والی دی نو دوی بیا د یارې د وجې نه چې یاره موږ ته څه نقصان هم نه رسي نو زه به حیثیت مشر ورسره زه لاړم زما ښځه هم ورسره لاړه او زه هم ورسره لاړم پوسټمارټم رپورټ کې ما ساین کړی دی هلته ډاکټرانو چې کوم دی دا نه دغه کوله چې پوسټمارټم به څوک کوي ما ورته زه د پوسټمارټم انچارج یم زه به پوسټمارټم وکړم دا پوسټمارټم رپورټ دی دا دې باندې چې کوم میډیسن دي څه ورته ما راغستي څه ورته هغوی راغستي دي پوسټمارټم رپورټ شوی دی میډیکل یې راغلی دی د دې ځای د عمرزی بي ایچ یو میډیکل هم ورسره شته دی د چارسدي ډي ایچ یو میډیکل هم ورسره شته دی الارش میډیکل هم ورسره شته دی 3 میډیکل یې ورسره موجود دي او په 3 واړو میډیکلو کې تقریبا 120 سینټس داسې کم و بیش داسې څه پوایزن هغې کې چې کوم دی هغوی لیکلي دي چې دا پوایزن دی خوړلی دي خو چونکې دا پوایزن چې کوم دی نو د دې دا کنسپټ داسې وي چې دا په سپوره وخوړلی شي خو دا بیا واپس معده واش کېږي راوځي او دی یو بېوقوفتیا کړې ده چې دې د شړشمو په تیلو کې مکس کړي وخوړلي دي نو هغه په معده کې نښتي وو اب کولمو پورې نښتي وو هغه بیا نه راوتل او د دې کنسپټ بل د میډیسن په رو سره دا دی چې 2 غنټې کې دننه که دا میډیسن راوځي خو بیا سړی بچ کېږي که 2 غنټې نه پې زیات ټیم چونکې واوړي نو بیا دا نه دغه کېږي بیا دا ډایرکټ په دماغو باندې بلډ پریشر نارمل راځي ای سی جي نارمل راځي خو دا ډایرکټ مینټلي ډسټرب کړي سړی دماغو ته را دغه رسوي
ما میډیکل ویلې دی ځکه سره میډیکل په ژبه کې لګیا یم د ډاکټرانو هم دغه رایه ده او انشاءالله تعالی موږ د پولیس ډپارټمنټ د ټول KPK خاص کر زموږ د عمر زو 400 پېښور پولیس والا چې دنو ډېره شکریا ادا کوم موږ سره ښه تعاون کړی موږ سره ښه مرسته کړې ده ښې منډې ترړې را سره والي دي دوی چې کوم الزام په پولیس لګوي چې د تاڼې نه په خپله موټر کې راویستل او ویې تښتول دا غلطه خبره ده هغه اوس هم دلته په خپل کور کې خپل حجره کې خپل ځای کې ناست دي خپلې دعا ته ناست دي څوک هم د خپل ځای نه تښتېدلي نه دي خو پولیس چاته بې بنیاده بې ثبوته چې کوم دی لاس نشي اچولی قانون چې دی نه موجود دی چې کله د دې دغه راشي میډیکل رپورټ راشي انشاءالله تعالی پولیس په خپله کاروایي کوي صحیح ده ډېره مهرباني میډیکل رپورټ ته انتظار دی زهر هغه خوړلی دی او خو ورکړی شوي دي بس دغه ځای کې خبره ده نور دا خبره واضحه ده چې هغې زهرو په وجه چې کومه ده هغه مړه شوې ده او دغه خبره نشته دی دا ستاسو د وړاندې دي فیصله په تاسو ده چې څوک په حقه دي کوم ځای کې غلطي ده ستاسو کمنټ چې کوم دی هغه زموږ دپاره مهم دي چې مزید په دې باندې بیا یو بل پروګرام وکړو مننه